الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سوال دا دی چې د اختر په ورځ باندې د غټ اختر په ورځ باندې خوراک نه کول، یعنی روزه نیول تر د اضحیې کولو پورې یا مانځه کولو پورې دا څه حکم لري؟ اصل کې حدیث دی کې راغلی دی او دا حدیث مسند احمد کې دی او ترمذی کې هم دی او په سند حسن سره د بریده رضی الله تعالی عنہ په روایت سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل داسې و چې یوم الفطر د رکوټ اختر په ورځ باندې به مصلی ته د تلو نه مخکې به څه خوراک وکړو، کجورې یا بل څه به وخوړل، او یوم الاضحی د قربانۍ د اختر په ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوراک نه کو تر دې پورې چې را واپس پشو او قرباني به وکړه، نو دا غوزهې نه به خوراک وکړو د قربانۍ د غوښې نه. او په بل روایت کې راځي حتی تر دې پورې چې خوراک به وکړو من کبد اضحیته، د هغه جګر او د اینې د اضحیې خپل نه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده چې په ورکوټ اختر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عیدګاه ته مصلی ته د تلو نه مخکې کجوري خوړلې دي یا په بل څه باندې خوراک یې کړی دی او بیا مصلی ته تللی دی. او یوم الاضحی د غټ اختر په ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې هغه به د مصلی نه واپس شو، اضحیه به یې وکړه قرباني، او د قربانۍ په غوښه باندې به بیا هغه افطار کو او د هغې نه به خوراک شروع کو. دغه رنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي.